بسم الله الرحمن الرحیم. دا حدیث شریف کے راضی من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداه تاجا یوم القیامہ. څوک چې قرآن مجید وای او باندې باندې عمل وکړي د هغه والدینو ته قیامت پر به یو تاج ورپسر کړي چې د هغې رڼا به د نور نه زیاته وي، او که د آفتاب ستاسو کور ته راشي بیا څه خیال دی؟ نو دا خو دا کم ماشومان بچي کم اولاد چې قرآن وایي عمل کوي د هغې مور پلار ته دا ثواب میلاویږي، او چې کوم خپله وایي عمل کوي ته به هغې نه زیات بیا میلاویږي. یعنې ستاسو د وجې مور پلار ته به فایده میلاویږي. تاج بادشاهان په سر یې که نه، مونږ هم چې لباس اچو نو ښې کپړې ګورو، ښه ټوپۍ ګورو، ښه پټکې ګورو، او تاج خو یو شاهي لباس د بادشاهانو. دا الله تبارک وتعالی ورته یو ظاهري یو اعزاز ورکوي، او دا په جنت کې د دنیا نه د جنت هغه نعمتونه هغه ډېر اعلی دي بیا. او دا پاسه میلو شو مور پلار ته چې دا بچی قرآن وایي بیا پې عمل وکړي. اوس که تاسو دا غواړئ چې یاره زموږ والدینو ته دا فضیلت حاصل شي، نو تاسو به دوه کاره کوئ. ناظره به مضبوطه کوئ، او ناظرې پسې دا اوس تاسو حفظ دی ښه مزېدار قرآن به یاد کوئ چې پوره قرآن هر وخت یې اورولی شئ، او دا تاسو ته یادي. بیا د دې قرآن مطابق به عمل کوئ. د قرآن کې د انسان دپاره هدایت دی، د دماغ دپاره هدایت دی چې دماغ کې به څه سوچي. چا ته پته شته چې قرآن څه وایي چې دماغ کې به څه سوچ ساتي؟ توحید. څه شي؟ دل و دماغ کې به عقیده توحید وي. د سترګو دپاره احکامات دي، د غوږونو دپاره، د لاس دپاره، د ټولو اعضاو دپاره احکامات دي. هغې مطابق چې چلیږي دې ته وایي عمل. څه ورته وایي؟ عمل. نو یوازې حفظ کول نه دي، تاسو به انشاءالله بیا په دې باندې عمل کوئ. نو بیا به هغه انسان چې کوم قرآن غواړي دې ته بیا قرآني انسان وایي، او نتیجه به بیا آخرت کې روزي. زموږ څومره اعمال چې دي، مونږ ذکر کوو، مونږ تلاوت کوو، مونږ منځونه کوو، د دې نتیجې مکمله نتیجه وړې وړې نتیجې دلته روزي. د دې هغه اثرات، د دې هغه برکات هغه وړې وړې نتیجې دي، خو د دې مکمله نتیجه اب آخرت کې روزي. هغه نتیجو کې یو نتیجه دا ده چې مور پلار ته به دا روشن غټ تاج ورپسر کي د رڼاګانو نه ډک، چې مور پلار ته ولې چې مور پلار ورته لاره ښولې ده د حفظ. دغه رنګې والدین ته دا هم پکار دي چې د دې نه محرومه کوي نه، که داسې نه ده چې یو سړی بچی د قرآن نه محرومه کړي نو دې د تاج نه محرومه شو، او خو شو خو نور امکار خراب دی. بیا په خبره پوه شي که نه؟ تاج نه خو محرومه شو، خو ته ته به سزا میلاویږي چې تا دا بچي ته قرآن، حدیث او دین نه حفظ دا ولې نه دی خوړی، نو الټه به ده ته سزا میلاویږي بیا. نو دا خوش قسمته والدین هغوی چې بچو ته دغه لار وښیي د قرآن او حدیث. نو ستاسو والدین خوش قسمته دي، خو دا به تاسو ته تاج هله ورپسروئ چې تاسو دا قرآن پوره یاد کوئ، او بیا په دې باندې څه کوئ؟ عمل وکئ. نو بیا به هغې ته خو به تاج ورپسر کړي، تاسو پسې بیا به څه وي چې ستا په وجه ورته دومره فایده رسي، نو تا ته به خپله څونه فایده رسي. صحیح شوه که نه؟ الله تعالی دې مونږ تاسو ته د حفظ توفیق راکړي، بیا ورپسې د عمل توفیق راکړي.